أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أولئك الذين أضاغ كسان اشتروا الضلالة شواغ استل گمراهي بالهدى په بدله د هدایت کې. دلته د اشترو مفسرین کرام په معنا د استبدلو سره ذکر کوي. د اشترو معنا یعنی استبدلوا الضلالة بالهدى، دیو بدل کړو گمراهی لره په هدایت سره، او د دې گمراهی نه مراد کفر دی، او د هدایت نه مراد هغه اسلام دی. معنا دا شول چې دیو بدل کړو کفر لرا په هدایت سره، په مقابله د هدایت کې دیو کفر او گمراهی واغستله او دا اختیار کړه. الله تعالی فرمای فما ربحت تجارتهم، پس هیڅ پیدا ونکړه تجارت دوی، پیدا ونکړه تجارت دوی. تجارت څه ته وایي؟ تجارت ویل کېږي طلب د ربح ته، طلب د ربح ته یعنی طلب کول د زیادت او د ګټې، خو سره د بقا د رأس المال نه په بیع او شراء سره، یعنی په بیع او اغستلو سره، خرڅول او اغستلو سره انسان څه شي طلبوي؟ زیادت لره، هغه ګټې لره، خو رأس المال چې کوم دی په خپل ځای باقي پاتې. وایي خبره لکه مثال په طور باندې ته موټر سایکل اخلي، نو رأس المال دا تاغسته په 50,000 روپۍ باندې، دا چې اوس ته خرڅې په دې کې چې ګټه کې په 55,000 باندې خرڅې، دا 50,000 روپۍ دا غ طلب د زیادت شه د ګټې شه کنه په بیع او په شراء سره، خو سره د بقا د رأس المال نه چې 50,000 روپۍ دا باقي کنه او ځای کېږي او ځای کېږي که باقي کېږي باقي به پاتې کېږي سره د جانه د بقا د رأس المال نه. دې ته ویل کېږي څه؟ تجارت. اوس دلته د ګټې نسبت تجارت ته کړی دی، ګټې نسبت په تجارت ته نه راغلی. الله فرمایي فما ربحت تجارتهم، ګټه ونه کړه تجارت دوی. تجارت خو ګټه نه کوي، صاحب التجار څوک چې تجارت کوي هغه ګټه کوي، څوک چې تجارت کوي هغه ګټه کوي، تجارت خو ګټه نه کوي. دا نسبت د ګټې تجارت لره دا اسناد مجازي دی، اسناد مجازي دی. قرآن کریم کی اسناد مجازي شته. مفسرین کرام په دې خبره باندې تصریحات کوي، په دې ځبانه فرمایي وای دا نسبت د ګټې تجارت ته دا اسناد مجازي دی، نسبت مجازي دی. حقیقت کې چې کومه ده ګټه هغه تاجر کوي، تجارت نه کوي. اور پوښ او بیا د معنا مجازي او د معنا حقيقي په مابین کې سم مناسبت هم پکاري ګرځراغه. هغه مناسبت د معنا حقيقي او د معنا مجازي په منځ کې دلته ده چې تجارت دا سبب دی د پاره د ګټي. تجارت څه سبب دی د پاره د ګټي او ګټه مسبب دی. اور پوښ دلته کې هغه سبب باندې چې کومه څه شي شولا تصریح وشولا کړه ما ربحت تجارتهم، تجارت ګټه ولا کړه. تجارت سبب دی د پاره د ګټي. امت کې بعض یو فرقه ده مسما دي په وابیانو سره غیر مقلدین، هغه وی قرآن کې د سره مجاز نشته، قرآن کې څه نشته سره مجاز نشته. بعض په کې وی مجاز ته دی په قرآن کریم کې، او په اسماء او صفات د بارے تعالی کې مجاز نشته. لکه اسماء او صفات الله تعالی کې څه نشته،
لکه ید راغلی نو دلته کې ید خپله معنا حقیقي مراد ده د دې معنا مجازي مراد نه ده بعضې خو پکې داسې دي چې په اسماء او صفاتو کې معنا مجازي نه وځي بعضې پکې داسې دي چې بالکل یو په قرآن کې د سره مجاز نشته دی نو دلته دا قرآن کې مجاز راغی که نه په دې آیت باندې چې کم مفسر هم راړی هغه زموږ د اسلافو نه متقدمینو علماو نه هغه به دا ذکر کوي چې دا اسناد مجازي دی فکر دې راغی په خپل عقل نه سړی پیدا ول تجارت کو ګټه نه کوي ګټه خو صاحب تجار کوي دا نسبت مجازي دی ها دغه خلک چې د مجاز نه انکار کوي چې قرآن کې مجاز نشته دا قرآن د ایتونو انکار دی په دې سره سړی مسلمان پاتې کېږي فما ربحت تجارتهم بس اس پیدا ونه کړه تجارت د دوی وما كانوا مهتدين او نو دوی سملار مندون کې سملار بیا نه مونږ لګا په تجارت سره خو سړی طلب د ګټې کوي سره د دینه چې رأس المال باقی پاتې شي نو دیو خو رأس المال هم ضایع کړ چې هغه فطرت دی لکه هر انسان هر مولود چې پیدا کیږي د فطرت د اسلام باندې نو دیو د فطرت د اسلام ضایع کړ نو دا ګټه خو دا وا چې دیو هغه فطرت نه ضایع کړي او حق ته رسیدلی وي او اسلام او هدایت قبول کړي وي فکر او پراغه بیا به ګټه کړي وي حالانکه په ګټه حکومت استوي وي چې خلک طلب د زیادت کوي سره د بقا د رسول مال نه رسول مال هم ضایع کنو ګټه کم دی راغله ځکه الله فرمایي چې وما كانوا مهتدين نو دوی سملار مندون کې پر خپل تجارت کې یاد کې سملار بیا نه لګا وایي مثلهم اوس الله تبارک وتعالى د دې مثال ذکر کوي دلته د سورې بقره په دې شروع کې درې قسم ډلې ذکر شوي خاطر استعمالي اول ډله صحیح مسلمانانو متقیانو دویم ډله کافرانو دریم ډله منافقانو نو په دې احوالو باندې شل آیاتونه لګېدلي څو آیاتونه 15 آیاتونه دا په صفات او د احوالو بیانولو د متقیانو کې لګېدلي دي 2 آیاتونه په بیان د کافرانو کې دي 14 آیاتونه په مقابله د منافقینو کې یعنی احوال پکې د منافقینو ذکر کیږي څو آیاتونه شلایتو خبره پوښ وګوره یو ډله د سیده چې قرآن کریم باندې هدایت قبول کړي دي هم د زړه نه هم په جبه باندې چې څوک دي متقیان مسلمانان دوی مډاله د چې هغه علی الاعلان انکار د قرآن نه دي کافران او درې مډاله د چې هغه مذبذبین دي په زړه باندې انکار کوي او په خپل باندې اقرار کوي د دنیوي اغراضو په مطابق چې هغه حاصل شي نو الله تبارک وتعالى اوس دغه درې مډاله هغه بیان کوي اوس دغه موږ مثال ذکر کوي د منافقان د دې مثال څنګه دی الله فرمایي مثلهم مثال د دوی كمثل الذي پشان دا غچا دی استوقد نارا شپل کور لرا فلما اضاءت اظهر کله چرانا کی دا اور ما حوله غیر چا پیر ددنا اوس د دې منافق مثال الله بیانوي دې منافق مثال څنګه دی لکه یو کسي د اور پل کی کنه او بیا الله تبارک تعالی په دې اور سره د ما حول یې غیر چا پیر ځکی رڼا کی ذهب الله بنورهم وبزي الله تعالی غرنا ده وترکهم پرې بدی دی لرا فی ظلمات فتیرو کې لا یبصرون چې دې به اسنګینی ایس په هم وګوره منافق ته وګوره دغه سنا سم هغه اسلام تر نږدې شوی او اقرار خو په جبه سره کړو کنه نو سنا سم هغه رڼای حاصله کړی و وګورو پیراغه او بیا د دې رڼا پسې چې کفر دی ظلمات دي دغه ظلمات پیراله او غرنا د اسلام ته لاړ ختم شو نو دې په دقه تیرو کې پاتې شو لا یبصرون اسم نه اوس حق نه حق اوس دغه څه نه ورکشوي پټ ترنه کنه نظر کار نه کې حواس ختم دي دا د منافق مثال الله بیان دته باندې یو وخت د سوچ د کفر کې و چې په کفر کې تیرو کې خو به سنا سه اقرار لسانی وکړو د اغراض دنیوي په مقصد باندې نو سره رڼا ورته پورا سیدا چې اور سیدا ورته بیا هغه انکار وکړو بس په تیارو کې پروت دی په دې پوهه دا د منافق مثال الله تعالی دې خبره پوه نه شوي مثلهم مثال د دوی یعنی منافقان کما مثل الذي پشان مثال لا غشاره استوقد نارا چې بلکې ور لرا فلما فسر کلا اضاءت چې
چې رڼا کې دا اور ما حوله غیر چا پیره ده ذهب الله بوبز الله تعالی بنورهم اگر رڼا د دوی وترکم پرې بدی دی لرا فی ظلمات فتیرو کې لا یبصرون چې دی وسنینی صمم کاندی بوکمون چاړاګان دي عمیون لاند دي فهم لا يرجعون پس دی واپس نه راګرځي یعنی سمې لار ته واپس نه راګرځي د کفر نه ودی تلی دي بس دا کانام شو چې بس حق نه اوري او چاړاګان هم شو حق نه بیانوي وړاندا هم شو حق نینی کفر ته تلی دي د اسلام نه نو اوس چې سړی ړوند شي کون شي اور پسې چاړه شي دا حواس ختم شو دی و سره واپس شي حق دین د اسلام ته قوم لا يرجعون پس دی واپس نه راګرځي د ګمراهۍ نه هدایت ته یو